الرحمن الرحيم. والرابع قد تترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم، مثاله قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وذلك لأن الله تعالى حكيم والكفر قبيح، والحكيم لا يأمر به فيترك دلالة اللفظ. ونسب دې فصل کې موږ د دې خبره بیان شروع کړو چې کله کله د یو لفظ حقيقي معنی متروک کیږي او د هغې لپاره پنځه محلونه دي چې هلته حقيقي معنی متروک وي او عمل په مجازي معنی کیږي. هغې کې اول نمبر موږ ویلو چې دلالت العرف د وجې نه حقيقي معنی متروک وي. عرف دا تقاضا کوي چې حقيقي معنی د مراد نشي. او دویم نمبر نفس کلام د وجه نه حقيقي معنی متروک وي. لفظ دا تقاضا کوي چې دلته د حقيقي معنی مراد نشي. لکه موږ ویلو یو سړي بل ته ویل مال غوښه راوړه، دې وخت کې ما یو سړي قسم وخوړو زه به غوښه نه خورم، نو که مایي وخوړلو بلې نه هانس کېږي اگر که حقیقت کې دا غوښه مایي ته هم شامله ده. لفظ لحم کې دا قوت پروت دی، لام حامیم ماده کې دغه قوت په سمک کې نشته، ځکه هغې کې وینه نه نو. او بیا هم ویلي دریم نمبر کله کله حقیقت پرېښودل کېږي د سیاق کلام د وجې نه. سیاق کلام دا تقاضا کوي چې حقیقي معنی نه ده مراد. او پرون موږ ګڼ مثالونه ویلو. اوس څلورم نمبر بیانېږي قد تترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم. حقیقت پرېښودل کېږي یو معنی د وجې نه چې معنی په متکلم کې پرته وي. مسامي کې داسې ذکر کړي کله کله حقیقي معنی پرېښودل کېږي د یو معنی د وجې نه، هغه معنی اصل کې بچا کې پرته وي. نو دلته بلنډو معنی ویلي د متکلم د وجې نه کله کله حقیقي معنی متروک وي. لږ ورته وګورئ خپل بیانوي. والرابع څلورم صورت قد تترك الحقيقة، کله کله حقیقت پرېښودل کېږي بدلالة من قبل المتکلم، یو دلیل موجود وي، دلیل چې لکه حقیقي معنی نه ده مراده، او دا دلیل چې دی من قبل المتکلم دا د متکلم د طرفی. مثاله قوله تعالی، دې مثال د الله تعالی دا قول له تاسو لږ بر وګورئ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. کله چا خوښه ایمان دی راوړي او کله چا خوښه نو کفر دی وکړي. دویم جملې ته وګورئ فليكفر امر صيغه ده، او امر یا د وجوب د پاره یا د استحباب د پاره یا د اباحت د پاره، بهرحال که بدلیو کې د هر یو د پاره شي نو امر معنی طلب دی، که طلب پکې دی. وجوب کې هم طلب پروت دی. امر خود انشاء طلبی نه دی، کنه تاسو به دروس البلاغه کې ویلي امر د انشاء طلبی نه دی. امر که د وجوب د پاره هم طلب پکې دی، استحباب د پاره طلب پکې دی، اباحت د پاره هم طلب پکې دی. دغه حقیقي معنی د چې امر کې طلب پروت وي. اوس بدلته فلیکفر الک الله د خلکو نه کفر طلب کوي، دا معنی ده خلکو نه څه طلب کوي؟ کفر. او کفر قبیح شی دی. دلته حقیقي معنی د مراد، حقیقي معنی دا چې طلب د کفر وکړي، دا نه د مراد. ولې؟ ځکه موږ متکلم ته ګورو، متکلم څوک دی؟ الله جل شانه دی، او الله پاک حکیم ذات دی، او حکیم ذات په قبیح شی حکم نه کوي، کفر او قبیح دی. پوه نه شوې خبره؟ څنګه ویل کله کله حقیقي معنی متروک دی، یو معنی د وجې نه چا کې پرته متکلم کې کدي مثال کې فلیکفر خپل حقیقي معنی طلب دی. نو که طلب معنی واخلو معنی بداشي چې کفر طلب کوي الله پاک د خلکو نه، او کفر خو قبیح دی. دلته یو معنی متکلم کې پرته هغه دا تقاضا کوي چې دا معنی نه ده حقیقي معنی نه ده مراد، طلب ولا معنی نه ده مراد. هغه معنی کوم یو ده؟ هغه الله پاک حکیم ذات دی، او حکیم ذات په قبیح شي حکم نه کوي، او کفر قبیح دی لہذا په کفر حکم نه کوي. نو طلب معنی دلته نشته، یعنی الله پاک طلب د کفر نه کوي، دا حقیقي معنی متروکه ده. مجازي معنی مراد د توبیخ. په دې پوه شولې؟ حسامی کی دا مثال چې دا په سیاق النظم کې ذکر کړي چې سیاق النظم د سیاق د وجه حقیقي معنی متروکه.
هغه څنګه دلته الله په کوئی فمن شاء فليؤمن ومن شاء د چا خخین فليكفر کفر وکي کفر طلب کوي رس جملې ته وګوره ان اعتدنا للظالمین نارا چا چې کفر کو خو ظالم وي ظالم د بار خو الله څه مقرر کړي کفر دا اور مقرر کړي دا رس جمله چې د سیاق او نظم دلالت کوي چې دغه حقيقي معنی کفر کول نه دی مراد دا مثال د سره بار ذکر کړي خدواله صحیح تضاد پکې نشته ښه رس سیاق او نظم ته وګوري چې ان اعتدنا للظالمین نارا هغه پکې هغه خبره پکې ټکیږي وتوغري مثاله قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وذلك لأن الله تعالى حكيم وذلك دليل بياني چې حقيقي معنی یو معنی د وجنه متروک ده چې هغه متکلم کې پرته راځه کوي الله جل شانو حکیم ذات دی والکفر قبیح او کفر قبیح دی والحکیم لا یأمر به حکیم دا امر نه کوي به په قبیح باندې قبیح شی باندې فیترکو لنډه دا چې دا حقیقي معنی به متروک ای دلالت اللفظ د وجه د دلالت اللفظ نه غره کنه على الامر بحكمه الامر بحكمه الامر هغه حقیقي معنی چې هغه نو فیترک دلاله اللفظ نو پرې خود لکی دلالت اللفظ ولم نائب فاعل کوي پرې خود لکی با دلالت د لفظ په امر باندې چې امر باندې دلالت کی طلب باندې دا بنيګا دی پرې خود لکی ولی بحکمت الامر د امر د حکمت د وجه وعلى هذا قلنا اذا وكل بشراء اللحم فان كان مسافرا نزل على الطريق فهو على المذبوح ولا المشوي اکبر وګورئ به هم دغه مثال بیانې مولوی صاحب چې حقيقي معنی متروک دی یو معنی د وجنه چا معنی متکلم کې پرتوي یو سړی مسافر دی سفر کې دی او بل دی ویل مثال هوټل لور روټي خوراک لا او کستوي چې لکه وخه راوړه دی وخه نه کوم وخه مراد وي حقيقي معنی ته وګورئ کچا وخم وخه دا فخه وخم وخه دا ودل ته حقيقي معنی متروک ده حقیقت قاصره مراد د مونږ ویلي حقیقت قاصره مجاز وی کنه دلته صرف او صرف پخغه مراد ده یا وري تکلی شی یوغه مراد ده هغه په کچغه خمانه هغه څه کوي چې وی راوړل خو د خوراک خبره کوي ټل کې ناستو پوه نه شولې به دام ولې د متکلم د وجنه مونږ متکلم د وکتل مسافر دی او سي په یو لار کې ټل کې غاړي نه کوشلو او غاړي رواني کنه ټل کې ودرېږي پوه نه شولې مونږ نو حقيقي معنی هغه مطلق وخه د هر قسم وخه ته شامل ده خدلته مجازي معنی مراد د مطلق نه ده مراد بلکې مقید وخه چې هغه وري تکلی شوی او یا پخښوی دا مقید معنی خستل د مجازي معنی خستل دي ذکر د مطلق مراد تر مقید د مجازي مرسل په علاقو کې وعلى هذا قلنا پیږي بکنه اذا وکل کله چې وسړی وکیل کی بل را بشراء اللحم باغسل دغخه فإن كان مسافرا فچریوی دغه موکل مسافر وی نزل على الطريق داسې مسافر چې را کوشوي یو لار مانی فهو على المذبوح نذا دا شراء دا امر چې کوم په شراء باندې وکالت بالشراء چې کړه دی دغه دا به حمل وی په مذبوح او خبانی اول المشوي یا په غوخه باندې چوری تکړه شي وان كان صاحب منزل فهو على الني ها مولي سب کچری او سړی بل ته وای مال غوخه راوړه او دا سړی مسافر نه دا موکل بل ته چې کوم مثال زدي کسته جره غوخه راوړه او مسافر نه ما او کور مې تر دینه به کوم غوخه مرادي لیکه چې غوخه مراد وي نه بده کې صرف کچا خستل نام مجاز دی ښا صرف ځکه مطلق غوخه خو هر قسم غوخه ته شامل ده که چې یو کې بخي صرف کچا خستل نام سره به مجاز ځکه حقیقت قاصره ده وإن كان صاحب منزل كشريد صاحب منزل والا هو على النية هذا بحمل بها شغوة خماني ومن هذا النوع يمين الفوري مثال إذا قال تعالى تغدى معي وليس يبدأ دينا ويمين فورم ده يمين فور فور اصل کی ماخوذ ده د فارة القدرنا کله چې کټوي جوشو یغه ته ویل کی فارة القدر
به دا مستعار شو للسرعه د جلدی د بار خلق د لفظ استعمالي فارت اثر کټوي جوش ته ویل کیږي به جلدی د بار استعاره شو بیا حالت تم استعماليږي حالت ته چې وخت نه زریه وخت زر تیریږي په دې خبره پوهیږي کنه او یمین فور اصل کې د غصې قسم ته ویل کیږي غصې قسم ته او دې ته یمین فور ولي وی فور دې د ځکه په دې وخت کې مسړي جوش غصه چې هغه جوش وهلي خیال نه دی یمین فور مزکو یمین فور چاته ویل کیږي د غصې قسم ته هغه کوم چې په الحال قسم وي یو خاص خبره په جماله هغه ته یمین فور وای یو سړي بلته ویل تغدى معي عشان ما سر روټي اخرى او ته ویل والله لا اتغدي قسم په الله باندې زب روټي نه خورم هغه نه خپه وي څه خبره او ته ما سر روټي اخرى دا قسم دې د سنه به خورم نو کدي سړي په دې وخت کې د سره کېنا سروټي خړه حانس کیږي او کله څو وخت تیر شو به د سو خړه به نه حانس کیږي یا دې ځنه بار شو باري کوم نه کې هغه وخت کې خړه به نه حانس کیږي ځکه موږ یو قانون ویل المذکور فی السؤال کلمات فی الجواب دا کوم سوال او چې کله دنه چاله کرا سروټي راسو خړه دوی ول زینه خړما نو دا چې ویلي نه خرم دینه به مکه روټي مرادي دغه وخه به مراد وي کوم ته چې دارا بللې دي هغه دغه روټي و نه کدي روټي نه غیر نور روټي خړه بار امنه حانس کیږي یا د دې سلی سره په دې منزل کې خړله خدا ټیم تیر شوی بل ټیم به نه حانس کیږي هغه دې وخت کې د سلی مراد څه دا کوم روټي ته چې په الحال نه سیدان خرما نو څوګري حقيقي معنی چې دا هغه مطلق روټي خړل دي کدي نن روز کې کوم وخت کې مو خړانس کېدل پکارو خو حقيقي معنی متروک کړه دغه نه د مراده او د شاده وجنه یو معنی د وجنه چې متکلم کې براده ده چې هغه غصې حالت دی دا سات خبره ده چې ټیم بګری پوه نه شولې خبره وانه ومن هذا النوع دغه نوع نه يمين الفور يمين فور دی مثال لدار اذا قال یو سره وی بلتا تعال راشا تقدم ما سروټي فقال جواب کو دغوی والله قسم بالله لا تغدي روټي بس نه خورم ينصرف ذلك الى الغداء المدعو اليه دا قسم چې د مولوی صاحب د سړي چې خوللې د انصراف بکیږي هغه روټي ته المدعو اليه کم ته چې دا سړی را بللې شوی دی یعنی بل چې ورته ناسته خوريق ته پاکه باندې به قسم حمل وی کاغه خړان اس کیږي با کله هغه نه غیر تاسو سمول خپل کتاب ولم وی حتى لو تغدى بعد ذلك في منزله کشر سره روټي خوري دغه نفس خپل منزل کې معهم د دې سړي سره خوري او ما غیر اید بل سوخري چا چرابل له غیر بل سوخري في ذلك اليوم بدغ ورز يخري لا يحنس عن اسكي وكذا اذا قامت المراه تريد الخروج ام دغه شان ملي سوي وخزره ودر له وزي بارته بازار ته زي خاونو ته ویل کچري بارته اوته طلاق وي کچري اوته طلاق وي نو زدي الفاظ معلومیږي دا چې د خزه په کم وخت کې مو ته طلاقيږي با اي حقيقي معنی ده ان خرجت فانت طالق خدل ده حقيقي معنی متروک ده نه ده مراد کفل حال هو تل طلاق راو کفل حال څو وخت پس هو تل بینه ده طلاق پوهنه شلې به حقيقي معنی سره سټیم کې مو تل ده خزه طلاقيږي خدا معنی نه ده مراد بلکې سړی په غوسه ده د مراد صرف کم یو ده کوم وخت یو معنی په سړی کې پرته چې دا غوسه ده او دا خزه فل حال وزي اغه وتل د خزي مراد دي کوم چې د خزه فل حال کوي مطلب دا لري کدا کوم فل حال ته رقم وته اراده کړی دا کدا دې وکړه ته طلاق وي او دا خزه کې نه سره څو وخت پسو ته نه وینه طلاقي وینه شری خبر ما اګه دې وته ویل ک شری کم وخت کې مو ته طلاق وي کله چې مو ته دې به سټم چې مو ته طلاقيږي وخه وكذا اذا قامت المراه ودرد الخزا تريد الخروج اراده لرل د وتلو د کور نه د وتو اراده وا فقال الزوج خاون تو ان خرجت فانت كذا کشریت او تل تبداسي يعني طلاق وي كان الحكم مقصورا على الحال دا حکم د حنس چې دا بنوي په الحال کا طلاق ولا حکم يعني دا ساعت پوری بوي کشری بدغه حتى لو خرجت بعد ذلك خپلوي کشری دا خزه او تل پست دغه نه لا يحنسو دا سړی حانس کیږي نه خزنه طلاقيږي
والخامس قد تترك الحقيقه بدلاله محل الكلام. پنځم نمبر مولوی سمون ویلو پنځم محلونه دي چې د حقيقي معنی متروکي. اول نمبر کم یو دلالت عرف د وجنو کنه دا وسامي کې دویم نمبر واغه. دویم نمبر کم یو نفس کلام د وجنه وسامي کې پنځم نمبر دی. او دریم نمبر سیاق کلام التم دریم دی. څلورم نمبر یمین دا سمانه چې متکلم کې پرته دا څلورم دی. او دا الته پنځم الته اول نمبر دی دا چې حقيقي معنی متروکه کیږي د محل کلام د وجنه. محل د کلام کم محل دی دا محل تقاضا کوي چې حقيقي معنی نه د مراد وینه شې مې کله عرف تقاضا کوله حقيقي معنی نه د مراد کله سیاق او نظم کوله کله نفس لفظ کوله کله یو معنی په متکلم کو هغه تقاضا کوله چې حقيقي معنی نه د مراد. وزل د مولوی محل دا تقاضا کوي چې حقيقي معنی متروکه ده نه د مراد. خپل مثال ویلو غوړی تا. والخامس بنظم نمبر قد تترك الحقيقه كلا حقيقي معنی متروکي بدلاله محل الكلام د وجه دلالت د محل د کلام. محل د کلام دلالت په دې خبره کوي چې حقيقي معنی متروکه ده. بان كان المحل لا يقبل حقيقه اللفظ. څه مطلب یعنی محل مولوی دا نه قبلي حقيقي معنی حقیقت د لفظ چې محل نه قبلي. لکه د دې مثال ته ورکړی هشي کې نبی له سلام فرمای انما الاعمال بالنیات. نبی له سلام وی عمل دار مدار د پنیت معنی دی ویګی کنه نو وسوی عمل بنیت معنی دی. لکه موږ تاسو ګورو ډیر عملونه د دنیت نه غیري بلار ما رواني کړم خپل خو شي سړی راول ویږي درال ویدونی د سړی نه خپل راول ویږي نو عملونه بغیر د نیت هم کیږي. نبی علیہ السلام څنګه وی چې عمل د پنیت معنی نو که چې موږ حقيقي معنی واخلو مولوی شه نو صادق الامین بدروغجن شي کنه نبی علیہ السلام بدروغجن شي. نبی علیہ السلام وی چې د نیت نه غیر عمل نه حالان کړي عملونه راځي. نو محل د کلام دلته تقاضا کوي چې الکا دغه صادق الامین دروغجن نشي دا مجازي معنی واخله څه محذوب پکې رو باسکا. نو انما الاعمال بالنیات سمنا انما ثواب الاعمال ثواب د اعمالونو په نیت معنی څوک ثواب رو باسي څوک نو بل سره وباسي او به رسیدلې. همدغه شاندا مثالی مور کړی دی. یو سره وای قسم د زبد غونه نه خورم دا په اولنی صورت کې موږ بیان کړو کنه دې کوم لګي نو ونه نه مراد د سړي موږ څه ویلو هغه میوه به مراد وي د ونی تنه نه مراد. دلته محل د کلام دا تقاضا کوي چې لکه حقيقي معنی متروکه ده تنه د ول نه د مراد. دی خپل مثالونه ورکړي وته ګوره. بان كان المحل چې محل لا يقبل حقيقه اللفظ نه قبل حقيقه لفظ ومثاله انعقاد نکاح الحره بلفظ البيع. د دې لپاره مثال بسوي آزاد خزر هغه سره څوک نکاح کوي او په بيع فلفظ سره وته وي تما واخص طریقه زوی ما در مانزان در خرڅ کو نو په دې سره خو نکاح کیږي کنه په لفظ د بای سره موږ هدايه کې ویلي دي په لفظ د بای سره نکاح کیږي. دلته د بای حقيقي معنی نه د مراد ذکر بای حقيقي معنی دا ده چې بای دې په سمنو مالک شي او مشتری دې په مبيع معنی نو دې کې بخاون مشتری شي چې خزه د وې دا ستا شرمګا ما من را خرڅ کا خزه بوته در ما در خرڅ میکړه دې معنی بدا شي چې سړی به مالک شي او خزه ور پیسو مالک شي. دا معنی نو د آزاد خزه څوک مالک کېدل شي نشي مالک کېدل. دې خزه ګوره موږ مالکان نه ښه د آزاد خزه دي لفظ د بيع هو تقاضا کوي چې مالک دي شي دغه معنی نه د مراد ځکه محل دا تقاضا کوي محل آزاد خزره دا تقاضا کوي چې حقيقي معنی چې د ملکیت والا د بيع والا د مراد شي. پیګه بل مثال د هبه والا ورکړي په هبه سره نکاح منعقد کیږي او سره خزه ته وي ما تزان هبه کا خزه ورته ما د تزان مفت کې درکو پیګه به دې معنی کنه نو دا هبه کوم تملیک دی موهوب له شي چاته چې هبه شي هغه مالک جوړیږي د موهوب. نو خزه واهبم دا شرمګای موهوب ده او خاون سره موهوب له دغه ته هبه شولا موهوب له خو مالکیږي. نو حقيقي معنی بداشي چې خزي خاون مالک شلو او خزه خو آزاد ده دا خزه د سي محل چې د ملکیت نه قبل چې بل چا ملکیت پر راشي نو حقيقي معنی نه قبلې مجازي معنی به مراد وینه شولې به همدغه شان صدقه د مولوی
په صدقه باندې نکاح کیږي او سره خزه ته وې ځان ته صدقه که خزه ته ما درته ځان صدقه کو دلته نکاح کیږي دلته حقيقي معنی متروکه ده ځکه صدقه کې دا کاری چې سړی ته یو شی صدقه شي هغه مالک جوړیږي دلته کدا خزه ځان صدقه کوي خاون ته نو خاون خو مالک نشي جوړې دي حقيقي معنی نشي مراد کړي ولی خزه یو داسې محل چې هغه ملکیت نه قبلې ځکه آزاد خزه د آزاد خزه خبرې دي وګورئ مثال دي انعقاد نکاح الحرة منعقد کېدل دي د نکاح د آزاد منعقد کېدل دي نکاح د آزاد خزي بلفظ البيع بلفظ البيع سرا والهبه بلفظ الهبه سرا والتمليك بلفظ التمليك سرا والسرقه بلفظ سرقه سرا وقوله لعبد يسري امدغه شان قول المولى چې خپل غلام ته وي هو معروف النسب من غير هذا ابني وليس يسري خپل غلام ته وي او سره د دینه غلام معروف النسب به پلار معلوم می څه ته وي هذا ابني دا میزي دي نو معروف النسب دلته اوس حقيقي معنی چې هغه دي زوی شي غلام دا نه مراده هغه نسب معلوم دي بلکې مجازي معنی مراد دي د آزاد وي وینه شولې بي دلته محل کلام چې دی هغه دا تقاضا کوي هغه د حقيقي معنی صلاحيت نه لري محل کلام صلاحيت د حقيقي معنی نه لري هغه نسب معلوم دي او دا ازما زوی دی نه زینه جوړیږي وقوله قول مولا چې خپل غلام دی وي او هو معروف النسب د سیال کې چی دا غلام معروف النسب من غیر دبلنا مولانا غیر دبل چانه نسب معلوم می سوی هذا ابني وكذا اذا قال لعبده وهو اكبر سنا من المولى هذا ابني دغه شان مثال یو سلام علیه خپل غلام ته وي د سیال کې چې غلام عمر ته زیات وي د مولانا د غلام عمر زیات وي سوی هذا ابني چې د غلام عمر د مولانا زید دی نو غي زی جوړې دي شي هذا ابن حقيقي معنی دار چې د مازوی دی دلته محل یعنی غلام هغه غلام چې مولانا عمر زید دی محل دا تقاضا کوي چې ما کې صلاحيت نشته د حقيقي معنی نو محل وي چې حقيقي معنی دی متروک شي بلکې څه مراد دی مجازي معنی او دا خبره مخکې تیر شوی وغه امام سی وي بده کې مجاز ته ضرورت کو او صاحبین وي دا کلام بلغ وي خبره خو ته یاد راکنه او د دې بنیاد څو امام سی وي مجاز خلیفہ د حقیقت نه بچا کې تلفظ او په تکلم کې او صاحبین وي په حکم کې او من قاعده ویلی و چې کله حکم په حقیقي معنی صحیح او حقیقي معنی خو څه د عذر د وجه نه متروک او مجاز ته وځو دا ویلو کنه او کچره حقیقي معنی صحیح نه و د سره به مجاز ته نشتلله امام سے بوئی دلته تکلم په حقیقي معنی صحیح دی چې صحیح دی لہذا حقیقي معنی صحیح ده عذر د خصې نشو مجاز ته بلال شو دا خبره ته یاد دي کنه او صاحبین وې دلته حقيقي معنی چې دا لغوه ده دا کدی حکم بنه لګي هغه اصل کې مدار څوک ګرځي حکم ګرځي نو په حقيقي معنی حکم نه لګي لہذا حقيقي معنی لغوه شول نو مجاز ته هم نه ځکه مجاز ته بالا ځو چې حقيقي معنی خو صحیح کنه دا خبره خو یاد دي ته دا باندې راوي تاسو ما مخکې ویلو دا ډېر اصل خبره ده کدا اذا قال کل جو مولا وي خپل غلام ته او هو اکبر سن منه د سحال کې چې دا غلام دنه په عمر کې زیات وي اکبر سن عمر زیات وي عمر بلحاظ سره من المولى د مولانا غټ وي د عمر بلحاظ سره د مولانا سو تو وي هذا ابني نو کان مجازن دا مجاز وي ان لت قید تقنا مراد بدای چې دا آزاد شي خدا ر چار ایدا ان ابي حنیفه رضی الله عنه خلاف اللهما ودې کې صاحبینو ته اختلاف دی بنان علامه ذکرنا د دې اختلاف وجه هغه چې کوم ذکر کړی دی چې ان المجاز مجاز سره خلف د خلیفہ یعنی الحقیقت د حقیقتنا فی حق اللفظ د لفظ په حق کې عنده د امام سے په نظمانی او امام سے متا سویلی مدار څو ګرځي تلفظ ګرځي نو تلفظ چې په حقیقت معنی صحیح دی بس حقیقت صحیح دی هو زر داخلو نه مجاز تبرال شو او امام صاحبین وای مدار صاحبین مدار څو ګرځي حکم نو حکم په حقیقي معنی صحیح نه دی چې نه دی چې کله حقیقي معنی ټیک نه مجاز تبم نزو او فی حق الحكم عندهما في حق اللفظ عنده وفي حق الحكم او په حق د حکم کې مجاز خلیفہ د حقیقت نه عندهما پنځه صاحبین باندې